السلام علیکم دوستانو. د څه وخت نه به تاسو په سوشل میډیا باندې یو هلک کینی سید ولی شاه کوم چې د ډېر وخت نه په نوره احساس پسې لګېدلی دی او دا خبره کوي بار بار دا وایي چې دا نوره احساس چې دا زما ښځه ده او دې له به چې دی نو زه 100 تولې کالۍ وله کوم او پراډو ګاډۍ ولالم پجیرو ګاډۍ ولالم فارچونر ولالم او چې داسې وي هغې ته زه تیار یم. خو د نوره احساس هم چې دی نو د هغې په هکله باندې بیا ډېرې ویډیوګانې چې دي نو په هغې وخت کې وایرل شوې وې. اوس د هغې یو نوی کلیپ راغلی دی، آډیو کلیپ چې هغې په خپله باندې خبرې کړي دي. دغه خبرې تاسو واورئ چې هغه په دغه کلیپ کې د هغې په باره کې د هغې د فیملي په باره کې هغې څه خبرې کړي دي، د هغې څنګه د هغې فیملي څنګه ده او د هغې فیملي بیکګراؤنډ څنګه دی. دغه هلک خو په بار ملک کې ناست دی ځکه چې دی نو د هوا په ټوټو باندې سور دی. دلته د هغې د فیملي بیکګراؤنډ په هکله باندې د دغې جینۍ دا خبرې چې دی نو دا واورئ چې داسې وي. دا خبره تاسو یې پوهه کوي چې دی چپ شي که نه. مشران خلک د خپل مشرانو مني نه. نو چې زه لاړم نو اول خو هغه تاڼه کې هغه وی چې مونږ به یې تاله راوغواړو، دا مشران به وله راوغواړو، خو دا مشران سوري خفه نه شئ خو دا مشران چې دي دا د خبرې د اورېدو نه دي. د ده په کلي کې ما تپوسونه وکړل، خلکو ما ته وی ځان مه بې عزته کوه، وی دا ډېر بل شان خلک دی او وی ستا به اوس بې عزتي وکړي کور ته ځه. زه ایک یوازې تللی وم، ما سره صرف ډرایور و چې ما تاڼې والا مجبوره کړل. د پلار راغی، لالا تاسو مشر یې که نه، تاسو چې یو انسان سره ملاویږئ تاسو به ورته د لرې نه وایئ چې بچو سلام علیکم. که زنانه یې تاسو به ورته د لرې نه سلام کوئ که نه. په اسلام کې دا جایزه دی چې یوه ښځه د نارینه سره د نامحرم سره لاس میلاو کړي، نه دي که نه. ما دا پلار راغی ما سره یې لاس میلاوه، ما ورته وی ما یې خفه نه شئ، ما یې زه چا سره لاس نه میلاوم که نه. نو ما ته وایي چې زه میا یم او په دې لاس پسې ډېر خلک راځي. نو ما ورته ما یې زه نه شم چا سره لاس میلاوالی، ما یې په دې تاسو مه خفه کېږئ، ما یې تاسو کښېنئ زه تاسو ته یو خبره کومه. نو ما ته الټه وایي چې تا 2 کاله زما ړو سو او زما ایمان دا او دلته کې به اوس آرمي چیف راځي او آرمي چیف اوس زما فیصله دلته حل کوي. ما ورته وی دا د آرمي چیف فیصلې نه دي چې هغه به یې حل کوي، دا ستاسو مسلې دي، ستاسو د کور مسلې دي. که هغه ما کنځي ما شرمئ که نه، ستاسو په دې کلي کې به تاسو ته څونه خلک پیغورونه کوي چې دا ستاسو څنګه زوی دی. زما خبره یې وانه اورېده، ډایرکټ پاڅېدو په بدماشۍ په ما پسې راپاڅېدو او ما ته یې دا ګوتې سنډولې. ما ته وایي ته زما ایمان دا دی چې ته زما د پلار لور یې او ته زما د پلار لور یې، زه څنګه د پلار لور شومه. خبره یې وانه اورېده، بهر ووتو، بهر یې کنځلې ویناګانې شروع کړې، هلته کې زه په چړا شوم. ما ته هغه بېسري ودرېده، زه په جړا شوم. ما ورته یې ما یې زه به د نه خپل تپوس کومه، ما یې اوس چې تا زما دلته په دې تاڼه کې څومره بې عزتي وکړه که نه، په ما پسې داسې راپاڅېدو لکه وهلي لا مشر سړی و. زه یې حیرانه پاتې کړم چې زه راغلی سړی یم دلته، زه خو خپلې یوې ګیلې له راغلې یم چې زما نه دې معافي نه غواړي، ما دې معاف کړي زما. بس دوستانو دغه آډیو کلیپ ډېر زیات اوږد دی، دا که زه تاسو ته اورم نو دا تقریبا 4-5 منټ دی، خو دغه څه لږ ډېرې خبرې چې دي نو هغه ما ستاسو سره شریک کړې. دوستانو دا جینۍ ډېر زیات الزامات لګي په دې سړي باندې، یا الزامات لګي یا حقیقت وي چې د ده پلار چې دی نو هغه ما ته وي چې زه سید یم او زما سره به چې دی نو ته سلام کوې او بیا خلکو راته د علاقې خلکو راته وایي چې دغسې مه کوه، د دې کورونو ته مه ځه او دا چې دی نو بدنامه خلک دی او دا داسې دا داسې. نو دوستانو په دغې کې مونږ هېڅ نه شو ویلی، خو دغې سید ولی شاه له هم پکار دي چې دا به د چا خور وي د چا به لور وي نو داسې قسمه ویډیوز چې دي هغه هرګز نه دي کول پکار او بل په چا باندې داسې تنقید کول نه دي پکار چې د چا نه خبر نه نو هرګز داسې تنقیدونه مه کوئ. بل زه دا خبره کومه چې ټیک ټاک ته کومې جینکۍ راودانګي نو هغې لږ وخت مخ پټي او بیا چې دی نو دغسې مخونه چې دي نو هغه ښکاره کړي. نو څنګه چې د نوره احساس چې دی نو هغه تاسو ډېر شي تصویران او سوشل میډیا باندې ډېر شي ویډیوګانې د هغې لیدلي چې هغې چې دی نو اوس مخ چې دی هغه ښکاره کړي او دغسې کوله او مخ چې دی نو هغې ویډیوز شروع کړي دي. نو دوستانو دغه یو شارټ غونډه کلیپ و د اصلاحي توګه باندې مې چې دی نو دا ویډیو کوله نو داسې د هېڅ چا په خور مور لور پسې خبرې مه کوئ او کوشش کوئ ځکه چې خپل خور لور مور ته خپل کور والته چې دی نو خیال کوئ، د خپل کور والا خیال ساتئ. د نیکسټ ویډیو پورې ما مشتاق خان د راکړي اجازت. الله امان.